قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس وایا پناوالم پرب د مخلوقات هغه چې بادشاہ د مخلوقات ته هغه چې معبود د مخلوقات ته درې صفاتونه ذکر کړو نور خو مونږ ویلو لیکن یو خبره کوم مفسرین دا ذکر کوي کشاف وغیرہ چې د خلقو په دنیا کې نوم یې خو بغیر د الله نه بل چاته خپل مربی او محسن وي دیبا مو محسن انسانیت بیا غوي چې زه په سم محسن انسانیت یم په دې باندې چې سفیر راشي او ماته کاغذ کیږي چې ودی دسخطو کا چې بیا جمعات کې چاندا کومه نو زه توخم چې ما سره تصدیقات شته یا خدای توبه نو وی چې رب الناس محسن صرف الله دی تاسو چې ادوی دغه نه دی ښا دویم دار چې په دنیا کې خلق وي د جاپان بادشاہ څوک دی د چین بادشاہ څوک دی د روس بادشاہ څوک دی بادشاہ دی نوې ملک الناس هیڅ څوک نشته بادشاہ خو یو دا خو دا نور خاصه نمونه دي نن به یې سبب نه په خپل ځان کې اختیار نشته دا څنګه بادشاہ دی ادریم دا دی چې عبادت کیږي د ډیر مخلوقو توبه د جنات او د انسانانو او د ملائکو او د بوتانو او د قبرونو په دنیا کې دا د پیرانو سجدي وته کیږي باقاعده نو الہ الناس نه معبود یو دی ټول مخلوقات معبود یو دی من شر الوسواس الخناس پناه غواړو د شر د وسوسه چونکې نه پټ خناس دی وسوسه چې خو پټه وسوسه چې خفیه کار کوي د خلقو په مخ کې ځان نخ کار کوي د خناس وي کنه حدیث کې مرادي اذا ذکرتا خنسا چې کله ته ذکر کې دې پټي ناراضي او اذا غفلتا وسوسه چې غافل شي نو د تلار جوړ شي د تلار مو جوړوي کنه بس چې وایي چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ته لار بن شي کنه ها ځکه دا کار دې لکه د بدعتي په شانتي ها بدعتي او په اعلان کوي مناظره کومه د ټیم نه بعد 2 غنټې مخکې لاړ هغه ځای ته چې په یوه بشو چې وخت وس دی او راضي بنو را بغي مونږ لاړو هغه رانله او رانله بس وګورو دا وکړو نو کله چې حق پرس رااله نو دی بنو کله چې حق پرس نو دی باندې اغناستو ګورمږ راغلی او غینې دی راغلی وای ته خناس کنه ته هغه کار کوي خناس کا الذي يوسوس في صدور الناس اغا چې وسوسه کوي په سينو د خلقو کې اسرائیلیات پکې هم وره کنه دا یو حکیم ترمذی او ته وی او کتاب لیکل نوادر الاصول او هغه کې دا و چې لامذره یو ځای کړی دی ښا هغه د قصاصانو ډیر خوښ دی دا چې کسی کوي په تقریر کې خلق و تراجمه یې ویډیو یې کوي کنه اسبه کې هغه आवाजم داسې لکه رنډای په شانتي خوک کینو او هو یا خدای دین دې خبرو خراب کا جماعتم دې خراب هغه درسونه خو ختم شو او بیان نو ختم شو د جماعت نه بل څه جوړ شو دا ډیره د افسوس خبره ده ناوی قصه نقل کوي چې خناس
د ابلیس دیو وړو کې ویره وړو هوا ته په جولې کې واچو یره سوچته نه او څه دغه کوا نو آدم علیہ السلام راغی وی چې یا حوا ما هذا دا سوي وی چې هذا جاء به عدونا ودا زمونږه غازلی دشمن نه دی هغه راوړه ما ته ورځو چیرې د تربيت کواسو کشته نه نو زما پیمړو سو دی ها وی راوای واستو سلور ټوټي یک یو ټوټا په یو ونه کې بل په بل ونه کې بل چې بیان دې کې شیطان راغی ورته وی چې یا حوا اين ابني زما غزير سکو بیا خدای سي آدم علی السلام راغی هغه ټوټي کیا سلور جانډې ته جوړ کړی نو یې आवाज وکړ یا خناس نو یې رامنډ کړ بیا ولوي چې ارته تر تربيت کوا چې بیا آدم علی السلام راغی بیا تاسو کو چې ما هاذا وی دا ستل کړ وی واستو وی سوځو هغه یې ول چرته پسو کې و دریاب کې والو دولا بیا راغی دی او ته وی چې حوا عین ابني زما غزي شو بیا سره خدا سي چلو کو ها نوازو کو چې یا خناس نو رامن ډکړه بیا ولا جولې کې واچو چې بدریم زمان علیہ السلام راغی وی نصبری کنا ټوکړې کو کټوې کې واچو دوړو خوړو بیا توبه دې کې بیا راغی شیطان وی هغه سشو وی بس هغه تلې زې تر رسیدل دي هغه وی چې یا خناس مداغید وجود نه راوته او بیا وی چې بس نور سنوي ما زمام دغه مطلبو چې زده تزایو خیمه چې تاسو به وسوسه کم ځای کې اچوي او بس زمه وتاو خوخه چې فی صدور الناس دغه وس نور علم تاجت نشته دغه په لباس ده من الجنه والناس دواړه دي شیاطین د جناتو نوم دي د انسانانو نوم دي څنګه چې سورې نام کې تیر شو دغه سي سورې حمیم سجده کې مراغلیو او 29 آیاتو چې وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين يضلنا من الجن والانس دا کافران به وی الله ته یا چې دا دوتن راتو خیا من الجنه والناس چې د خپل لاندې کو چې مونږه دنیا کې گمراه کړیو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تمام صفاتنا د کمال خاص الله لرضی چې پالون کې د ټول جهان دی الرحمن الرحیم عام مهربان دی په دنیا کې او خاص مهربان دی په آخرت کې مالک یوم الدین مالک دروازې د فیصلې دی دا ولی سوا سوره فاتحه کې چې کې الله خپل صفات د کمال بیان کړو اوس د بندا اقرار ذکر کوي د بندا وحده بیانې چې هر مانځ کې د الله سره وعده کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص تا بندگی وکوم نه د بلچا خاص تا نه مدد غواړم نه د بلچا نه دا و سره وایو نو لبد دي جمله حق ادا کیږي چې دا دې کې تقدیم تاخير راغله کنه دم د دې لپاره چې هم پکې توحید راشي هم پکې رد شرک راشي ډیر فن بو کې ښا ستا بندگی وکوم دبل چانا ستانه مدد غواړو
زبل چاننا. دا سوره فاتحه دعوه ده. او موږ ویلو چې دې سورۃ په نومونو کې یو نوم دی سورۃ شفا، دغه شفا ده. نو بعضو مفسرین ویلو فضیل ابن عیاض وغیرہ چې هغه شفا غوړي په دې ټوله فاتحه کې نه ده، هغه په دې لږ ځای کې ده. یو یاد کې چې یاک نعبد و یاک نستعین، دا اصل کې د شفا ځای دی. ښا توحید دې کنه، نو توحید شفا ده د تمام مرضونو، کغه جسمانی دي او روحاني دي. کله چې دا وعده وکي نو سوال کوي بیا چې الله وس لایق د سوال شو، نو اوخه یا مونږ ته یا مضبوط کومګه په لار د توحید باندې. صراط مستقیم توحید ته وي، ان الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقیم. لار دا کسانو چې تا په انعام کړی دي، دا نوی لار نه ده، نه معلومه لار نه ده، بلکې ډیره مشهور لار ده، معروف لار ده، ټول مخلوق په دې باندې تیر شوی دی. یا الله د دې لارې سوال نه کوم. څنګه چې هغه په دې دین کې د تقلید نه کار غسته و، یا الله مونږ هم د تقلید نه کار اخلو. مونږ د هغه مشرانو په لار روان یو چې انبیاء، صدیقین، شهدا او صالحین داسې خلق. ها دا هغه چا په لار نه یو روان چې هغه نه د دنیا په کار پوهیده نه د دین په کار پوهیده. او لو کان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هغه د مشرکانو تقلید دی. او چې هغه ته د قران غواړو چې ومنه، هغه وینا ان وجدنا آباءنا، موږ خپل مشران مونږ دي چې هغه سکه نوم باکو. هغه ته تقلید شرکی ویل شي، ځکه دا هغه مشران هغه ټول گمراهان. او قران چې موږ ته ترغیب راکړي چې ګوره اتبع سبیل من اناب الیا، لارونی سبیل دین نه کیږي. خدا هغه چې الله یې ما ته راضي، من اناب الیا فبهداه مقتده. پیغمبر پاک ته وی چې لارونی سا د مخکې انبیاء سره اتفاق وکا، اختلاف مکوا. اختلاف دنیا رواني، اختلاف په شرک او په کفر پس دریم نمبر ګناه دی. اختلاف د قتل او د زنا نه او د شراب نه زیات ګناه دی. دا مکوا. ولا تتفرقوا قرآن څومره وایي. مونږ چې د ائمه تقلید کوو، د ائمه نه کوو، د هغې د اصول کوو، د هغې د دلایل کوو، د هغې د تشریحات کوو. ان شاء الله په دې باندې به کلام راځي. بل دا د نورو ذمہوار نه یو او د خپل ځان ذمہوار یو چې مونږ دنیا کې د کم امام په اصول روان یو. پیغمبر دا صفات کړو نو مستانه ده خو پیغمبر صفات کړو. مونږ ذکر چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. امام ابو حنیفه ک تابعی نه ده، نو تبع تابعی دي کې شک نشته ده. نو په خیر القرون کې راغی، پیغمبر داغي صفات او تعریف کوي او ته په خپه. نو موږ څه چلو کو؟ موږ له استاد باندې ناراضي. ها خو دعا به تکو چې الله تعالی ته هدایت وکړي. ها دا خلق دی غیر المغضوب علیهم چې نه پاغي استا غوسه شوی ده لکه يهوديان ولا الضالين او ناغي گمراهان دي به علم
یا الله دغه خلق د لارې چارې نه مونږ اوساته ښا واخر دعوانا الحمد